د سیریا او د فلیجنا نه بعد نن زنګ سره بل ټاپک دی مایټوکانډریا. مایټوکانډریا زنګ سره د دوه ټکو نه وتلې ده. مایټو مین 3, کانډریا مین granules. نو ډیفینیشن مې صحیح د دې نوم په بیس د ډیفینیشن جوړ. ډیفینیشن مې شي mitochondria as filamentous or granular organelle. mitochondria زنګ سره filamentous मतलब thread like تارونو په شان دي. granular دانه‌دار او complex organelle ده which is the powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. mitochondria زنګ سره filamentous granular organelle ده چې کوم زنګ سره powerhouse of the cell. powerhouse of the cell مطلب دا چې د سیل لپاره ټوټلي انرژي څوک تیاروي هغه mitochondria ده. ٹھیک شو. mitochondria دا زنګ سره لوکیشن یې سره یا زنګ سره origin occurrence په کم ځای کې موجود دي. نو مونږ وایو mitochondria زنګ سره په هغه ریجن کې ټول سیوا موجود دي چې کوم د ټول سیوا یوز استعمال. نو او مسل سیلز د ټول سیوا مسل سیل یاد ساتئ. انسان په جسم کې د مسل سیلز نه یو بل قسم سیل داسې چې هغه د هغه نه سیوا فنکشن دی. کوم سیل؟ کارډیک سیلز دي. کارډیک مسلز چې نه هغه مسلز دا نارمل د کوم سکلیټل مسلز خبره کوي. نو سکلیټل مسلز تقریبا چې په یو سیل کې 9.3% زی چې کوم دی هغه mitochondria دی او وی چې 1043 mitochondria دا په مسل سیل کې موجود دي. خو که د کارډیک سیلز حساب واخلو کارډیک د زړه چې کوم سیلز په دې کې مسل سیل نو موږ وایو چې تقریبا 40% زی هغه زنګ سره د کارډیک سیلز هغه mitochondria دي چې هغه د زړه مسلسل پمپینګ کوي لایف ټایم پمپینګ کوي او چې دا کله پمپینګ ودرېدو نو بیا به انسان مري. ٹھیک ده. نو چې کوم زنګ سره کارډیک سیلز دي کارډیک مسلز دي هغه به 40% زیری وي او تقریبا چې مور دن یا ابو 4000 ابو mitochondria په کې زنګ سره موجود دي په یو سیلز. نو دومره اماونټ زنګ سره mitochondria موجود دي. کو چېرته کې مونږه اندازه اخلو چې mitochondria په څه کې موجود دي نو یاد ساتئ چې all eukaryotic څومره eukaryotic organism چې دي هغه ارګانیزم چې پای کې ټرو نیوکلیس دي په دې ټولو کې وزن سره mitochondria دا موجود دي. ٹھیک ده. mitochondria په all eukaryotic organism کې موجود دي. خو یاد ساتئ یو ایکسپشنل کیس پکې دی هغه زه په مخه بیانوم هغه تاسو ووایئ. په یو خاص سیل کې mitochondria نه بلډ سیلز دي. ګډ. نو ایریتروسایټس چې کوم زنګ سره دی او کوم ایریتروسایټس میچور ایریتروسایټس ایریتروسایټس یا ورته تاسو ریډ بلډ کارپسلز ریډ بلډ سیلز وته ویل شي او کوم یو میچور. یاد ساتئ چې کله ایریتروفیوسس کېږي ایریتروفیوسس د فارمیشنز اف آر بی سی نو په انیشل سټیج کې بده کې هر څه موجود دي. نیوکلیس پکې موجود دي mitochondria نور ارګانیزم پکې موجود دي. خو چې دې کله میچور شي نو دې یو کاری ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ठीक है. दे बदल से ट्रांसपोर्ट करके नो पता के टीम की व्यास अंसर पदे की
میټوکانډریا او دغه نور ارګانیز نه موجود. یو کوېسچن په 9 کې تقریبا داسې راغلی و چې ولې زنګ سر په آر بي سي کې میټوکانډریا نه موجود. ټیک ده، تقریبا چې موږ وایو چې 0.2 نه ولې تر دا 5 مایکرومیټر پورې دا زنګ سر د یو میټوکانډریا کیپیسټي ځینې وي په سیل. نو اوس مثال کې د ور پر آر بي سي کې دومره ځای یو میټوکانډریا نه او میټوکانډریا به ډېرې زیاتې وي، نو د آر بي سي چې کوم کیپیسټي ده هغه به زنګ سره کمېده. نو د آر بي سي د کیپیسټي د سیوا کېدو لپاره دی نه میټوکانډریا اکسټنډ شي ختم شي نشته ده، ځکه چې د آر بي سي مین کار دا دی چې هغه اکسیجن کې ورکړي، کاربن ډای اکساید به ورکړي او د هغې لپاره په هغې کې زنګ سره هیموګلوبین موجود دی. ټیک ده، او په هغې کې به زنګ سره بیا ریډ بلډ سیل هغه ټرانسپورټ خپل میکانیزم کوي. نو د سایز خبره هم پکې وشوله. سایز ما وویل چې زنګ سره 0.2 مایکرومیټر نه واخله تر د 5 مایکرومیټر پورې د دې زنګ سره سایز شو. شو د دې ډسکوري چا کړې وه، مطلب فرست ټایم چا انټروډیوس کړو؟ نو زنګ سره کولیکر یو ساینټسټ و کولیکر، او په 1850 کې دا زنګ سره ډسکور کړو. کولیکر یو ساینټسټ و، هغه فرست ټایم په 1850 کې دا ډسکور کړو، بیان کړو چې دا زنګ سره څه څیز دی. ها د دې نه علاوه او د دې سټرکچر له مونږ راشو چې د دې د شکل زنګ سره څنګه دی سټرکچر. نو مونږ وایو چې د میټوکانډریا سره ډبل میمبرین باونډډ ارګانیل ده. ډبل میمبرین باونډډ ارګانیل څه مطلب چې د دې زنګ سره دوه پردې دي، بهرنی به زنګ سره سموث دي. ټیک ده، سموث زنګ سره کوم یو دا آوټر میمبرین، بهرنی چې کوم پرده ده هغه زنګ سره سموث ده. دا دننه زنګ سره څه ده؟ هغه زنګ سره فولډډ ده، او انورډ طرف ته دننه طرف ته زنګ سره فولډډ. نو انورډ هغه زنګ سره فولډډ ده. ٹھیک شو؟ دا زنګ سره ډبل میمبرین دوه پردې شولې. په دې منځ کې چې کوم دا ریجن دی دې ته مونږه میټرکس وایو، او په دې میټرکس کې زنګ سره خپل رایبوسوم موجود دي. ٹھیک شو؟ او دې رایبوسوم نه علاوه زنګ سره په دې کې خپل ډي ان اے هم موجود دي، او دغه رایبوسوم د زنګ سره میټوکانډریل رایبوسوم ویل کېږي، او ډي ان اے د زنګ سره میټوکانډریل ډي ان اے ویل کېږي. اوس یاد ساتئ د رایبوسوم کار څه و؟ پروټین سینتھیسس. د ډي ان اے مین کار دی کریکټر. یاد ساتئ د دې میټوکانډریل ډي ان اے د وجې نه ټول کریکټر په دې کې موجود دي. ټیک ده، نو دې سیلف ریپلیکیشن کولی شي، خپل نسل په خپله سیوا کولی شي. دې ته به زه ولیکم سیلف ریپلیکیشن. سیلف ریپلیکیشن څه مطلب دی؟ ریپلیکیشن سیلف ریپلیکیشن مطلب دی چې یو کس دی هغه مسلسل دی څه کوي؟ باډي بلډینګ کوي، د دوه مسلس کې ځان سره اے ټي پي مسلسل یوز کېږي. نو څونه چې د اے ټي پي سیوا یوز کېږي، اے ټي پي سیوا یوز کېږي، نو په کار دا چې دومره خو سیوا پروډیوس هم شي کولی، او پروډیوس کېږي د څه په مدد سره؟ د میټوکانډریا په مدد سره. نو د اے ټي پي د سیوا پروډیوس کولو لپاره د میټوکانډریا ایماونټ سیوا پروډیوس کېدل هغه ضروري دي. اوس میټوکانډریا به څوک سیوا پروډیوس کوي؟ د دې چې کوم میټوکانډریل ډي ان اے ده، او دې چې کوم پروټین سینتھیسس کوي رایبوسوم دي. دا پروټین سینتھیسس او میټوکانډریل ډي ان اے دی په شریکه باندې میټوکانډریا فارمیشن سٹارټ مسل کې دننه. نو مسل سیل کوم کس ایکسرسایز ډیر زیات کوي په دې کې میټوکانډریا سیوا پروډیوس کیږي، او چې میټوکانډریا سیوا پروډیوس کیږي اے ټي پي به سیوا تیاری. په دې میټوکانډریا کې په دې انورډ ریجن کې یا فولډډ ریجن چې کوم انسان دی په دې کې خاص نوب بولته زویم KNOB نوب یو بټن غوټه غونډه کی، او دې نوب د څنګه سره خاص نوم ویل کېږي، هغه ته ویل کېږي elementary particle، یا ورته بل نوم ویل کېږي F1 F0 particle.
was mostly ATP productions هغه په دې ځای کې د ټول نه سیوا ATP productions صحیح ده یا د ټول نه سیوا انزایم شو oxidative enzyme oxidation چې کوم کوي یا مختلف کو انزایم شو یا مختلف نور سبستانس چې کوم دا کریبس سایکل او الکترون ट्रांसपोर्ट चेन د دې لپاره پکار څو انزایم هغه په دې ریجن کې موجود دي ٹھیک ده نو کریبس سایکل الکترون ट्रांसपोर्ट چین دا سیلولر ریسپیریشن سره دویم او دریم سټیپ دی او لنی سټیپ دې څه دی ګلایکالیسیس اوس به یو بل خبر راځي موږ په اکرنس کې وایي چې په ټول یوکریوټیک سیل کې څنګه مایټوکانډریا به موجود دي خو یاد ساتئ بیکټیریا چې کوم څنګه پروکریاټس ده هغه کې وزن سره مایټوکانډریا एब्सेंट बैक्टीरिया के माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट ही उस में बैक्टीरिया की माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट दो पावर के मुंगा दा खबर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ दिस ने टोटली एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया तैयार है तो बैक्टीरिया का पावर एनर्जी सो तैयार है पा साइटोप्लाज्म रीजन की खास रीजन है साइटोसोल होते हैं की बाकी के वजन सरा सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस पर मदद सरा एटीपी तैयारी खुद दे एटीपी मॉडल सर सी कमी 2 एटीपी सर तैयारी उस दातवा एटीपी जो कम ने दाजंग सरा बराबर दी तो बैक्टीरिया दा पर जो बैक्टीरिया हो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देना जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देना तो पर अलग एटीपी बराबर है चदे भी संग सरा गुजारोगे नो को सोक दन तपूस कि जो बैक्टीरिया की माइटोकॉन्ड्रिया निश्चित एटीपी संग तैयार है तो ग्लाइकोलाइसिस बन तैयार है और द ग्लाइकोलाइसिस द पारा माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी न रहा जगह जो ग्लाइकोलाइसिस मतलब सर साइटोसोल रीजन की ठीक है तो इंसान पे जिसम क्यों ग्लाइकोलाइसिस पर साइटोसोल रीजन की خو چې کله کریبس سایکل شروع کېږي نو مایټوکانډریا ته به ننوځي ٹھیک شو بیا به مسلسل بیا ځکه سره نور سټیپس چې کوم دی هغه مایټوکانډریا کې دننه کېږي نو د سیلولر ریسپیریشن د دې ځکه سره درې سټیپس دي ګلایکالیسیس کریبس سایکل او الکترون ट्रांसपोर्ट چین ګلایکالیسیس په سایټوسول ریجن करेक्ट साइकिल पर माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर वो पर माइटोकॉन्ड्रियल रीजन की थीरी जाता है अच्छा मुझे कम दा एलिमेंट्री रीजन एलिमेंट्री पार्टिकल्स कम से मौजूद है पदे रीजन के वो मुख्तलिफ एंजाइम चाहे कोएंजाइम दी पदे अलावा ऑक्सीडेटिव एंजाइम दी सीधा प्रोटीन सिंथेस पे किसी सर मौजूद थी खास चैनल लिखो नो द दे पर मदद सर वजन सरा द ग्लाइकोलाइसिस और करेक्ट साइकिल की वजन सर पर एटीपी प्रोडक्शंस की और साथ ही अकरेंस पर बेस पर और प्लांट्स की और एनिमल्स की कमियों की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया से हो पदवार ग्रेन सर मौजूद है प्लांट्स को मौजूद है पर एनिमल्स को मौजूद है कमियों की वजह से हो एनिमल्स नंबर 1 खबरदार जो एनिमल्स लोकोमोशन करें एटीपी डेर जाती है उसके नीचे एटीपी डेर जाती है उसके एटीपी वाला सेवा पकड़ नंबर 2 खबरदार है सर जो प्लांट्स की जंग सर एनर्जी तैयार होला पर प्लास्ट क्लोरोप्लास्ट स्तर नो अगर एटीपी प्रोडक्शन मोस्टली पर क्लोरोप्लास्ट को मदद सर के नो प्लांट्स के माइटोकॉन्ड्रिया ही खूब बनिस्बत एनिमल बा कमी तक जब सादा मिसाल ले कमा तुम वो एलजी नो अलजी जंग सरा पदे की सिर्फ और सिर्फ यो माइटोकॉन्ड्रिया बाजे की जंग सर सिर्फ और सिर्फ 1 माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है बया मुंगा दासी वाई चे एम्फीबियन एग पाए की तकरीबन चे 3 लाख पूरी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद एम्फीबियन एग सना पाए की 3 लाख पूरी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद या मुंगा वायु आर्केन यो खासी एनिमल है आर्केन ठीक है पाए की 1,40,000 माइटोकॉन्ड्रिया जंसर मौजूद तो माइटोकॉन्ड्रिया जंसर डेर अहम ऑर्गेनिज्म दा जंसर इंसान च सोन एक्टिविटीज के सोन कार के अगर पर एनर्जी पकारी और देखो एनर्जी प्रोडक्शन जंसर सो के माइटोकॉन्ड्रिया के कि यो ऑर्गेनिज्म ही पाए की मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कमी तो पदे की वजह सरा एटीपी कम प्रोड्यूस की सीधा
لکه یو کس دی هغه څنګه سره مسلسل ډمبر اوچتوي هغه مسلسل باډي بلډینګ کوي نو د دغه کس مایټوکانډریا به په سیلونو کې سیوای په نسبت د هغه کس چې هغه ځان سره ایکسرسایز نه کوي دا اورال ځان سره مایټوکانډریا او د مین فنکشن ځان سره ATP پروډکشن کوي انرژي تاسو څه کوېسچن یې بالکل تاسو په کمنټس کې هم کولی شئ او بیا هم سوچا کانسپټ نه یې کلیر هغه په واتساپ په ګروپ کې ماته SMS هم کولی شئ وایس میسیج هم کولی شئ انشاءالله تاسو ته به زه د هغې جواب درکوم امید دی چې تاسو په دې ټاپک پوه شوي د نیکسټ ویډیو پورې د الله په امان